کتونکو کاشف عارف یم او تاسو ګورئ ډیلی میدان کتونکو د فیکټ چیک لړۍ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په سوشل میډیا باندې یو خبر وایرل شوی دی چې د مولانا طارق جمیل زوی عاصم جمیل په حق باندې رسیدلی دی. په دغه خبر کې حقیقت دی او عاصم جمیل چې کوم دی هغه په حق رسیدلی دی. خو بیا په سوشل میډیا باندې که موږ وګورو نو د عاصم جمیل د خبر سره سم د مولانا طارق جمیل د مشر زوی مولانا یوسف جمیل تصویرونه وایرل کیږي چې دی وفات شوی، چې دا تاثر پیلاویږي چې د مولانا طارق جمیل زوی مولانا یوسف جمیل وفات شوی دی. خو مونږ که وګورو دغه مس انفارمیشن اوس په یو لوی تعداد کې په سوشل میډیا باندې خورېږي. مونږ د دې په اړه باندې فیکټ چیکینګ کوو، حقیقت څه دی او دروغ څه دي دا به تاسو ته درښیو. که وګورو یو خوا چې کوم تاسو د مولانا یوسف جمیل افیشیل اکاونټ وګورئ نو په هغې باندې هم د هغه خپل تصویر ورکولی دی چې هغه تاسو ته ښکاري. بیا که موږ وګورو مولانا طارق جمیل چې کوم دی هغه د پاکستان یو نامتو عالم دین دی، هغه هم په ټویټر باندې تصدیق کړی دی او دا یې ویلي چې زما زوی عاصم جمیل په حق رسیدلی دی او د ټول قوم نه د دعاګانو اپیل یې کړی دی. په سوشل میډیا باندې دغسې ډیر پوسټونه وایرل شوي دي چې کوم کې د عاصم جمیل په ځای د مولانا یوسف جمیل تصویر ورکولی کیږي. په دې اړه باندې که موږ وګورو مولانا یوسف جمیل چې کوم دی هغه د مولانا طارق جمیل مشر زوی دی، کشر زوی چې کوم دی عاصم جمیل هغه وفات شوی دی. په دې اړه باندې که فیکټ چیک تاسو وګورئ نو په دې کې هیڅ قسمه صداقت نشته. چې کوم د سوشل میډیا پوسټونه دي دا په مکمله توګه باندې فیک دي او یو مس انفارمیشن خورېږي چې کوم د عاصم جمیل مرګ دی هغه حقیقت دی او چې کوم د مولانا یوسف جمیل تصویرونه ورسره ورکولی کیږي نو دا په مکمله توګه باندې فیک دي. مننه.